پسترګو اشاره کوي پیخي کوي خندېږي په مینا مې پوهېږي په مینا مې پوهېږي پسترګو اشاره کوي پیخي کوي خندېږي په مینا دلته چې کوم دی په دې کې مختلف کلچر سټایل دي یا زموږ سره فوډ سټال دي یا زموږ سره کتابونو په پښتونخوا کې ټول نه غټ کتابونو کمپیر دی هغه هم دلته کېږي دلته ایوارډ سرمني کېږي نن چې کوم دی پالیټیشن ډے وه مختلف پالیټیشن راغلي وو زموږ سره میا افتخار حسین صاحب راغلی عنایت صاحب راغلی او پښتونخوا پروینشنل اسمبلی منسټر چې کوم زموږ دی مینا خان د ایجوکیشن منسټر هغه هم راغلی په دې کې مختلف سټال لګېدلي بیا موږ داسې کوشش وکړو چې موږ باجوړ کلتوري سټال هم ولګو هغه کې موږ د کلتور سامان راوړو هغې سره سره چې کوم دی زموږ کلتور رباب هغه زموږ په شا باندې غږېږي تاسو کتلی شئ دا د بدقسمتۍ نه د کتاب لوستل خو ډېر کم شوي دي او چې کوم خلک کتاب نه لولي اتنټک انفارمیشن هغوی ته نه رسي زموږ سوشل میډیا باندې چې کوم دی کم انفارمیشن دی دا دوی د کتابونو راغونډه کړې ده خو هر سړي پکې د خپل خوښې امینډمنټ کړی دی او بیا خلکو ته رسوي هغه مطلب چې ملاوټي معلومات دي او دا چې کوم دی حقیقي معلومات دي او چې د کم علم تا سره حواله وي نو کتاب دی او چې کتاب ته پیش کوي نو که غلط یو که ټکي هغه د لیکلو والا مطلب چې کاري نو هغه یو مطلب چې داسې دی چې داسې علم دی چې ته بل ته خولی هم شي او د هغې بنیاد هم وي د بدقسمتۍ نه کتابونه چاپ کېدل هم اوس هغه رنګ ځکه نشته چې خلک کتاب الي نه مونږ خلک چې کتابونه چاپ کړو نو مفت په خلکو تقسیمو نن دلته دغه د زموږ ایکسپو د کتابونو باره کې زه وایم چې دا وګورئ تاسو یو پنډال یو چت لاندې دومره ډېر کتابونه ملایږي نو یو ایز بک لور چې یا کتاب ویل والا خلک چې ای دپاره دا ډېره زیاته فایده ده او ایون چې سټوډنټس دپاره هم چې ده دا ډېره غټه خبره ده چې دومره ارزان پرایس کې ډسکاونټ کې هر قسم کتابونه دلته ملاویدی شي دلته چې کوم بوکس سټالز دي نو په دې کې هر قسمه د هر مکتب فکر د خلکو لپاره دلته کې بوکس موجود دي په دې کې د ماشومانو لپاره بوکس چاري په دې کې د ځوانانو لپاره بوکس چاري په دې کې چې کوم مشران دي د هغې لپاره بوکس چاري دې کې مدرسه چې کوم طالب علم دي د هغې لپاره به بوکس چاري دینی دنیاوي ساينټیفیک هیستوري هر قسمه بوکس دې کې موجود دي نو دلته کې چې ټول اورال چې څومره پېښور ریجن څومره سټوډنټس دي نو هغې ته دا پیغام دی چې هغې راشي دلته کې ډېر په بهترین قیمت سره بهترین بوکس به دي ته د مختلف قسمه مکتب فکر د خلکو نه ملاویږي کنه سبا سوشل میډیا راوتی نو خلک د بوکونه لږ شانتي د سلری تللی دي ځکه چې موبایل کې دا ټیک ټاک دا شي نه راوتی دي نو خلک بوکونو ته ډېر توجه نشي ورکولی مخکې به خلکو سټډي کوله اوس خو خلک 15 سیکنډ سره دا ویډیو کتلی شي 15 سیکنډ څوک بوک له ټیم نشي ورکولی په دې زمانه کې هم داسې خلک شته چې اوس هم ډېر زیاتره دغه شانتي بوکونه بالکل ګوري موږ هم ګورو چې نور هم ګوري دا ټول خلک غلي تاسو کتلی هم شئ